سولې لوی خبر. یوه خطرناکه شپه وه. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډېر غصه وویل که ایران د هورموز سمندرګي خلاص نه کړي نو نن شپه به لویه جګړه پیل کړم. ایران ولسمشر هم ویل موږ به خپل حق پرې نږدو. په پاکستان کې لومړی وزیر شهباز شریف دا خبر واورېد. هغه فکر وکړ دا جګړه به ټوله سیمه تباه کړي. موږ باید سوله راولو. شهباز شریف خپل ټیم راټول کړ او په ټویټر یې لیکل ټرمپ صاحب ته غواړم چې جګړه د 2 اونیو لپاره ودروي. او زما ایراني ورورو ته غواړم چې په همدې 2 اونیو کې هورموز سمندرګي خلاص کړي. خبرې به وشي. دا پیغام ډېر خلکو ولید. ټرمپ دا ولید او ویلې پاکستان زما دوست دی. زه دا وړاندیز منم. ایران هم ویل پاکستان زموږ ورور دی. موږ هم تیار یو. بل سبا سهار شهباز شریف لوی خبر اعلان کړ. خوشحال یم چې امریکا او ایران سمدستي اوربند سیز فایر وکړ. جګړه په هر ځای کې لبنان او نورو ځایونو کې هم ودرېده. اوس په اسلام آباد کې خبرې اترې وشي. نړۍ حیرانه شو. خلکو ویل شهباز شریف هوښیار کار وکړ. هغه د دواړو لاسونه سره ونیول. اوس 2 اونۍ اوربند دی. ټرمپ ایران او پاکستان هڅه کوي چې دا لنډمهاله سوله تلپاتې شي.